أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو، دا زمونږ مخې ته کوم کتاب دی دیتا الصحیح البخاری ویلے کیږي. دا کتاب مولانا صاحب پڑھاو کړی دی. څه د پاسه 9000 احادیث دي په دې کې چې دا ټول کتاب یې پړاوولی شو. نو دا آخري حدیث چې دا د مخکې احادیثو په نسبت باندې آسان هم دی، څه مشکلات هم پکې نشته، اختلافات هم پکې نشته. د کتاب کې ابتدا نه شروع د دې کتاب د بابو بدء الوحی نه شوې ده. بیا کتاب الایمان دی، کتاب العلم دی، بیا مسائل دی، کتاب الصلاة، کتاب الزکات. په دغه مسلو کې، په دغه خبرو کې اختلافات شته. نو هغه احادیث بیانول او هغه پړاوول ګران کار دی، او دا آخري حدیث د ټولو نه آسان دی. خو بیا دا علما ولې داسې کوي چې د آخري حدیث د پړاوولو دپاره هغه یو عالم د بار نه راولي. دا زمونږه دا ټولو علماو دا طریقه ده چې قرآن مجید ترجمه وکي، نو په دې آخر کې دا 3 سورتونه یا 2 سورتونه اپریدي، او یو مشر عالم راولي او هغه 2 یا 3 سورتونه هغه پړاو کی. د بخاری شریف دا په زرګونو احادیث وی، او آخر کې د آخري حدیث مبارک د پاره یو مشر عالم راولي. دا تبرکن په دې حیثیت چې دا زما استاز دی یا زما استاز نه دی، خو اسی مشر عالم دی او د مشرانو سره دا برکات دا ملګری وي. په دغه بنیاد باندې د دې آخري حدیث دپاره دوی مونږ ته حواله وکړه.
محترمو مسلمانانو ورونو د دې کتاب د ابتدا نه شروع په کتاب الایمان باندې ده. د دې مطلب دا دی چې وروستو به احکام راځي او د احکامو دپاره ایمان بنیادي جز دی. که ایمان نه وي او سړی ډېر هم نیک عملونه کوي هېڅ فایده ورته نه ورکوي. او د دې کتاب انتهای په کتاب التوحید باندې وکړه. توحید د الله یو منلو ته ویلی کېږي. الله قرآن مجید کې فرمایلی الہکم الہ واحد، قل هو الله احد، الله یو دی، ستاسو معبود یو دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس وحدوا ربکم. خالص د یو الله عبادت کوي، بل چاته دا سر مخ کته کوي. د مسلمان سر دا د الله نه علاوه بل هیڅ چاته نشي ښکته کېدی. بت ته، ګټې ته، ونې ته، هیڅ چاته به دا سر نه ښکته کېږي. حتی چې پیغمبر علیه السلام ته به هم سجده نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وو وی که چرته د الله نه علاوه بل چاته سجده کول جایز وی نو ما به زنانو ته ویلی وو چې خپلو خاوندانو ته سجده کوئ. مطلب دا دی چې سجده هیڅ چاته جایز نه ده، شرک دی. نو د دې کتاب ابتدام په کتاب الایمان شوه او انتهای په کتاب التوحید شوه. او دا توحید د ایمان بنیادی جز دی. اوس که سړی وایي زما ایمان دی، کتابونه منم، قیامت منم، آخرت منم، دوزخ منم، دا ټول مني، خو الله یو نه منم. نو چې الله یو نه مني نو دغه نور منل دي ټول بې فایدې دي. دا بنیادی جز دی، الله به یو مني. د ټولو نه اوله خبره دا ده. او عبادت به هم صرف د دغه یو الله کې، د بل چا به نه کې. د کتاب د ابتدا او د انتها په دې منځ کې خپل منځ کې دا مناسبت دی. مختصر انداز باندې ما تپوس کړی دی د مولوي صاحب نه مې وکړو، د محمد اسلام مولوي صاحب نه، چې مختصر انداز کې خبره کوم درته. او دا چې کوم باب دی اخیری، دا 58 نمبر باب دی د دغې کتاب التوحید. او په دې کې رد دی چې کوم دی په معتزلهو باندې. چونکې قرآن مجید کې هم دا خبره ده او امام بخاری ترجمة الباب ښودلی دی وزنو ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وزنو بالقسطاس المستقیم. د قیامت په ورځ باندې به الله فرمایي مونږ تلي کیدو او د خلکو اعمال به پې تلو. نو هغوی دا اعتراض کو چې دا اعمال خو عوارض دي، یعنی مجسم شی نه دی. نو دا به څنګه تللی کېږي؟ یو سړی وایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا، دا څنګه تللی کېږي؟ یو سړی قرآن مجید تلاوت کوي، دا تلاوت به څنګه تللی کېږي؟ د روژه ونیوه، د روژې څه شکل دی؟ روژه خو سهار نه ماښامه پورې د ځان وږی که تږی که، نو دا به څنګه تللی کېږي؟ دا ولږه به تللی کېږي.